أول فرض سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفاتحة. سورة ډیر فضائل دي او ډیر نمونه دي چې ډیرواله د نمونو دلالت کوي د په بهترواله باندې. دا سورۃ لوی سورۃ دی او عظیم سورۃ دی. یو نومره الفاتحه غ سورۃ چې د قران افتتاح باندې شوی ده. اول کې دا ذکر شوی دی. سورۃ الحمد اول کې لفظ حمد راغلی. سورۃ الصلاۃ هغه سورۃ چې مانځه کې لوستل کېږي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي بغیر دینه د مانځه صحت نه کېږي. سورۃ النور یو نوم دی د رڼا. د رڼا سورۃ چې کله انسان د لولې او د په مقتضا باندې عمل کې الله بدل رڼا نصیب کړي. بل نوم دی سورہ اعظم سورہ. قران کریم کې د ټولو سوراتونو ډېر لوی سورۃ په اعتبار د مضمون او مدعا. سورۃ الشفاء. انسان چې کله نه جوړي نو کرتا اور باندې وای الله باغله صحت نصیب کړي. دلیل په حدیث ابو سعید خدری دی. سورۃ الرقیہ د دم سورۃ دی. دا ځان پیدا موابل هغه د من ځان ساته چې کوم دی خلکو د ځان جوړ کړی دي. معنی هم نه معلومه. ابن قیم صاحب سلورم جل زاد المعاد. امام قرطبی اول جل خپل تفسیر کی. لسم جل کې کنز العمال. لسم جل کې امام الوسی به تفسیری مسله مبارک د دم کې لیکلی ده. دې تویله سورۃ الرقیہ. هغه سورۃ چې انسان ور باندې ځان دمای بچی به دمای ملګری. سورۃ الوافیہ پورا سورۃ دی راګندار سره ټول قران نه. سورہ فاتحه د ټول قران نمائندگی کولې شي، لیکن دا ټول قران د سورہ فاتحه نمائندگی نشي کولای. دومره اوچت سورۃ دی. سورۃ الکافیہ، سورۃ الشافیہ، سورۃ الکنز لوی خزانه د الله مول را کړی. سورۃ تعلیم المسأله د شي سورۃ دی چې بده کې الله د سوال طریقه موږ له خو دلیله. سره د الله نو سوال کې نسم بیږي. سورۃ السبع المثانی هغه سورۃ چې آیتونه دی او بار بار نازل شوه. مکه کې نازل او مدینه کې. مانځه کې بار بار لوستل کېږي. سورۃ اساس القرآن د قرآن جرړه موقوف علیه د اساس دی. سورۃ التفویض، سورۃ الشکر دی جامع سورۃ دی حاصل ده. به مفسرون د ارنم د پارزان لوجه ذکر کړي
تعلیم المسله ورته ولي وي، کنز ورته ولي وي، سبعی مسانی ورته ولي وي، شفاء ورته ولي وي، محمد ورته ولي وي، نور ورته ولي وي، اساس القرآن ورته ولي وي. بسم الله الرحمن الرحیم. دیگر مفسرین اختلاف دی چې دا قرآن نه جز دی او کنه د هر صورت نه به جز دی او کنه دی. دا خو اتفاقی فیصله ده چې سورې نمل نه دا یو جز دی. بسم الله الرحمن الرحیم د سورې برات پاول کې نشته لري، د عام سورتونو پاول کې د دې ویل پکار دي، لیکن په جهر به وایو که خفیا. دا مې اختلاف د محدثینو مابین کې دی. سورې برات کې ان شاء الله به الله سوچ ذکر شي چې د سورۃ پاول کې دا بسم الله ولې الله ذکر نه کړه. عبد الله ابن عباس ویلي وی د یو سورۃ د بل سورۃ نه جداواله نه راتلو مگر کله بسم الله الرحمن الرحیم نازل شونه باس د یو سورۃ د بل نه امتیاز په دی راغی. چا اول کې شراغ نو دا بل اختتام او دا اول. بسم الله الرحمن الرحیم کې اول باقي اشاره ده له چې اے خلکو تاسو کومه غواړئ نو صرف د الله نه به غواړئ. کومه غواړو موږ نوم د الله، الله شام او خاص مهربان دی، بل چانه نه غواړو موږ. زګه ولې صورت له تعلیم المسأله ویلې چې دې صورت کې الله موږ له خودل کړي دي. څنګه مان تاسو دعاګانې غواړئ، اول زما حمد بیان کړي، صفاتونه می بیان کړي، بندگی مالو کوي دین او سبه دعا وغواړه چې هدنا صراط المستقیم. عجیب طریقه الله خود لیدا. نقول بسم الله الرحمن الرحیم. اے خلق هو کنه بسم الله. ابن جرير به لیکلی د مکه مشرکانو په شکل شروع کول ویل به بسم الله والعزى، شروع کو په نام د لات او عزى باندې الله پیرا دغه شنه. بسم الله الرحمن الرحیم شروع کو په نام د الله باندې چې عام او خاص مې ربان دي. لات او عزى اپ کې نه دي. اسم کله معنا د صفت ورګي، کله د عالم او کله د دواړو. اهل علم دې باندې پويږي د الله په صفت کې هم د استعمالي، عالمیت کې هم د استعمالي او دواړو کې هم استعمالي. دلیل په دې باندې چې کله انسان د استعانت مرتبه کې واقع نه بیا به ټول استعمالي، ځکه الله له کامل توجه انسان کوي. لفظ اسم کې اشاره وشو دی لږ تاسو کوم غواړي بس الله په نومونو باندې د الله نو وسیله وغواړي. لله الاسماء الحسنى، الله کل نمونه دي. ولی کل دي یو خدا چې د الله سره به څو شریک نشته لري. دویم ځکه کل دي چې دا د الله رضا سره برابر دي. دریم ځکه کل دي چې دا توقیفي دي، دې کې برزانه خبره نه کوي. خلک وایي کنه الله تعالی په نبی صلی الله علیه وسلم باندې عاشق دی. عاشق څه معنی؟ د زړه مرضی. دا څومره نقصان دی د الله بارک. کوم لفظ قرآن او سنت د الله بارک استعمال کړي، اقل لفظ به استعمالي. ځان مو جوړاو چر پلاني مولوی سے بل خیر دی، دا به جایز دی، بل ویری دی خیر دی جایز دی، سره خیر نه دی. خیر خو هغه چې کوم الله او رسول ویلي. نو دې مقام کې ویل بسم الله الرحمن الرحیم خاص په امداد د نوم د الله چې عام او خاص مهربان دی. شروع کوم زه شروع کوم غواړم استعانت کوم چې کوم کار ته کوي بس دی اول کې بسم الله به ورسا کار دا لیکل کوم او د کېګم خوراک کوم څخه کوم. لفظ الله دا د الله علم دی، نوم دی. ولا معنی دا دا المستجمع لجميع صفات الكمال. څومره صفاتونه د کمال چې هغه ټول په الله کې راځي. المعبود بحق. یو عالم دی باره کتاب لیکلی فتح الله، تقریبا 900 فیدی دي نوم ذکر کړی دي. 900 فیدی دومره اوچت نوم دی. دا به ځان له مسله ده مشتقله کې جامد دی. چا یو قول کړي چابل، لیکن شیخ عبد السلام صاحب الموسوعه القرآنی کې لیکلي دي چې کله د الله نوم والی به مشتق نه دي، چې لفظ عربي والی به لا مشتق دي. سره مشتق دي سره راوته دي
امام بیضاوی به خپل تفسیر کې ډېر وګړه مسله لیکلې ده. سکون معنا پکې ده، د حیرانتیا معنا پکې ده، د پټوالي معنا پکې ده. اختیارمن حاجت روا دیو جن الفتح الربانی کې لیکلي دي شیخ عبد القادر جیلانی الله هغه ذات لویل شي چې ته په اعتماد کوي، تمته ساتي، یریږي ته. زموږ اعتماد هم چې نو صرف الله دی، تمام جو ساتو نو صرف الله نه، یریږم جو صرف الله نه. درې واړه صفات راجمه کې دې ته به ویل شي الله. ابن قیم فرمایي څومره صفاتونه د الله چې دا ټول په لفظ الله کې راجمه شوی دي، ځکه الله ځان لپاره د عالم وګرځو، د الله نه ثواب بل چا باندې دې اطلاق هم نشي کېدلی. الرحمن الرحیم عام او خاص مهربان دی. دا دواړه صيغه مبالغه فی الفاعلیت. من بدا د الله صفات منو چې کوم داغه شان سره مناسب. بعض مفسرین تعویل کوي دلته رحمت دا من رقت القلب د زړه نرمواله، الله خو زړه نه لري. جواب دا دی یو د الله صفات دی، یو د مخلوق، او د مخلوق جدا دی او د الله جدا دی. نه بده کې موږ تعویل کوو، نه به تحریف کوو، نه به تشبیه. د الله صفات ځان لمنل او د مخلوق صفات هغه به جدا منل. قران او سنت چې به کله انسان مطالعه کوي تقریبا وش به اسباب د الله د رحمت دا راغه د شان سره کوم مناسب دی. د الله او د بنده مابین کې اشتراک لفظي راغی، خو لیکن کیفیت مجهوله. د مخلوق د زړه نرمواله او د الله به جدا مسله. فرق دار چې رحمان عام دي، ځکه خدای عرش بارکه الرحمن العرش استوى دا ویلې دي. ځکه د عرش تعلق ټول مخلوق سره دی. څو کوئی د رحمان تعلق د دنیا سره، د رحیم د آخرت سره. چاویل رحمان د اسمانونو د نعمتونو سره، رحیم لاندې د زمکه. چاوی رحمان د دنیا سره او رحیم د قبر سره. چاوی رحمان د قبر سره او رحیم د دنیا سره. چاوی رحمان دا معنا چې بغیر د سوال نه مر کوي، رحیم دا معنا چې سوال ته وشي الله ور کوي. رحمان دا معنا سوال چې وشي خوشاليږي، رحیم دا معنا چې ونی شي خپکیږي. رحمان دا معنا لوی نعمتونه الله ور کړی، رحیم دا معنا واړه نعمتونه ور کړی دي. رحمان دا معنا نعمت ور کړی دي، رحیم به ساتلم دي. رحمان دا معنا خلق له ملګری پیدا کړی دي، رحیم دا معنا د یو تربیت کړی دي. ټول معناګانې په دې کې صحیح کیږي. به چونګری مقام کې مقصود اصلي دی انسانانو حاجت روي ده. لفظ الله را غیر پر وسیلانو خامخا سره به دعا کې د الله نوم اخلي، یا الله، یا رحمان، یا رحیم. استعانت به پکار دی. الحمدلله رب العالمین. هر سورۃ د الله تقریر دی. قانون دار مقرر شکل تقریر کوي، نو هغه یو خاص هدف او غرض دی. دیږي د الله دعوت دی صورت کې سره مقصد یې سره مفسرین ذکر کوي اثبات المحامد الله عز وجل و مراقبه الانسان. ټول صفاتونه د کمال الله له ثابت دي. الله بد شي بندگی کوي لکه سړی چې الله ګوري، نه ګوري نه اخو تابینی. به ار داوی لپاره دلیل دی. یو دلیل به ذکر کې رب، بل دلیل به ذکر کې رحمان، بل به ذکر کې رحیم، بل به ذکر کې مالک. حمدنا ولله الذي انسانانو رب دې کنه دا. حمدنا ولله الذي ذکر دا مهربان دی. حمدنا ولله الذي ذکر خاص مهربان دی. حمدنا ولله الذي ذکر مالک د ورځې د جزا دی. څلورم نمبر آیت کې نتیجه به بیان کړه. هر کله چې دا ټول صفاتونه د کمال الله لري، وجود دې کارونو بندګي بس الله پر خاص کوي. الله نه ثواب چاله ما کوي. پنځم نمبر آیت کې به الله به دعا ذکر کوي. صحیح عقیده شکل نصیب شو. ډیر دشمنان دي، تب الله نه دعا غواړي چې الله وسې موږ له ساته. د دې عقیده ډیر دشمنان دي، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. يهود او نصارا الله د دینم ساته، دا انسان دشمنان، دا عقیده دشمنان
به د ډیرو سورتونو په اول کې دا راغلي الحمدلله، سوره فاتحه، سوره انعام، سوره کاف، سوره سبا، کله وی له الحمد، کله وی فلله الحمد. دې تقدیم کې د دې مبتدا خبر پر تعریف کې اشاره ده چې د کمال صفاتونه انسانانو یوازې هغه چاله ثابت دي الله اعلی، ځکه لوی ذات دی، حقدار دی او لایق دی. الحمد کې الف لام جنسي نو معنا دا چې جنس حمد. نو سوال لره چې به خو جنس کې معنا د ماهیت زموږ د حمد مشته. جواب مفسرین کوي چې مراد ماهیت شرعي دی. الله حمد شو او د نوې لري ځان له کار وکړو. زموږ حمد سوګوي کوي کې ما قسمان دي. موږ بچو زموږ به حمدونه سي. دویم قول علماء ذکر کړی چې دې کې الف لام ماهدره مراد د حمد نه هغه حمد چې الله په ځا باندې ویلې. نبی صلی الله علیه وسلم ویلې الله زستا سنا نشم ویلې کوم سنا ته ځان لوي الله خپل ځان خپل سنا وي. مونږ هم به دوی په طریقې اوله لغت کې سنا ویل اصطلاح کې دی ویلې شي ذکر اسماء الله تعالی وصفاته الله نمونه یادول. الشکر لله، السبح تسبیح لله دی ونه ویلي تعمیم د وجنا. کو شکر ویلې نو هغه وخت کې الله له شکر ایستل بکار چې نعمت کړي. احمد عام دی. تسبیح ونه ویلي یو خود دی وجنا چې د کمال صفاتونه چاله ثابت شو، د سلب صفاتونه خپل تیر لري شوی د نقصان. دویم حدیث کې راځي رسول الله فرمایي تسبیح دا تل د نیکۍ نیمه درندې الحمدلله ټول درندې ویلي په کار دي کنه چې انسان الحمدلله بار بار وي بار رد پاک انسانانو باندې چې د الله صفاتونه نه مانی د الله حمدونه نه مانی. نو معنا د ټول آیات دا بسم الله الرحمن الرحیم. خاص په امداد نوم د الله د عام او خاص، عام مهربان او خاص مهربان شروع کوم. الحمدلله ټول صفاتونه د کمال الله لري. رب العالمین هغه الله چې تربیت کون کې مخلوق دی. الرحمن الرحیم عام او خاص مهربان دی. مالک یوم الدین مالک د ورځې د جزا دی. ایاک نعبد خاص تا بندگی کو الله د بل چانه کو. ایاک نستعین او خاص تا کو مغواړو د بل نه. اهدنا الصراط المستقیم قائم لنا غلارا صراط الذين لا يرضى انسانانو انعمت عليهم چې تا په نعمت کړي غیر المغضوب عليهم غضب بن دې شوی او رب دعالین او داخلو گمراهانو. الله رب العزت موږ تاسو د قران او سنت بشریت نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.